قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبي الأمر الناهي فلا حد بر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ومن تكن برسول الله نصرته أن تلقه لصر في أجامها تجمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذا كنتم طريقة كم سلم أبوه إمام خشالك الله حديث زمانك أستاذ في آخرة خاتمة بإمام سلكي لما موجودة كما وبايا بغارة طريقة طريقة صب بماران دي الله ولا سيادة كاملة وركي لكن كمدو دي الله به حفاظتك کی حکومت سے کمی سوپیوز مقرر کری دی پکار دا کدی بارے عمل درامت کوئے رغیب وجدا دا چې بعض کارونه داسې وي چې هغې کې د انسان هغه خپل جذبات او ایموشنز هغه خبرې به قابو ساتي او د ملک سره د قوم سره د قانون سره د قانون احترام دا ضروري خبره ده دا قانون چې څومره جوړېږي هغه د خپلو شهریانو د فایدې لپاره جوړېږي د هغې د تحفظ لپاره جوړېږي نو کوشش دا کوئ چې په هغې باندې عمل درآمد کوئ فاصله ساتلو کې څه ګناه نشته دی په داسې حالاتو کې چې کوم ځای کې عذر وي او بله خبره دا ده بعضې خلک وایي مړه داسې روزي میاشت او د ایمان او لمونځ او عبادات او تلاوت او مطلب دا دی چې په ایماني قوت په جنګېږو ورسره د الله عذاب سره خو یو جنګېدل نشته هغې سره څوک نشي جنګ کولی د الله عذاب سره هغه په استغفار باندې چې ځان خلاص وکړو د الله نه د الله د عذاب نه او بیا د هغې د تحفظ ذریعې هم نبي علیه السلام بارک صحابو ته ښودلې وې هغه سوپیز په هغه زمانه کې چې داسې ښار ته مګر چې کوم ښار کې وبا وي او چې کوم پکې موجود وي هغه د بهر نه وي دا سوپیز وو د هغه زمانې هغه زمانه کې نبي علیه السلام بارک ویلی شو چې پس دی او راځئ خبره دا پروا مه کوئ د ایماني دغه د صحابو نه زیات ایمان د چا نه و کنه ستاسو د صحابو ایمان مضبوط دی د هغې ایمان زیات مضبوط و هغې باره کې د سوپیز نبي علیه السلام بارک جوړ کړي وو چې تاسو داسې ځای کې چې کوم ځای کې وبا وي هلته به نه ځئ او چې کوم هلته موجود وي هغې بهر نه وځي دا یې سوپیز وو اوس دا یې سوپیز دي جوړ کړي چې تاسو لاس په ملا وخیر بیا لاسونه وینځئ یا لږه فاصله ساتئ خیر دی دې ته دا مه وایه چې دا زموږ ایماني قوت مضبوط دی نو موږ به په ایمان باندې ورته جګړې کوو موږ مسلمانان یو د صحابو نه چا مضبوط ایمان نه و هغې لپاره سوپیز وو تاسو لپاره کې سوپیز دي په هغې عمل درآمد کول پکار دي د رمضان مبارکه میاشت الله تاسو موږ تاسو لپاره د عباداتو میاشت د ډېرو برکتونو میاشت دا په دې 11 میاشتو کې په دې یوه میاشت کې چې انسان روژه ونیسي په دې میاشت کې چې انسان مسلمان روژه ونیسي ایمانا و احتسابا د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې په دې رمضان مبارک میاشت کې دا پوره میاشت تا روژه ونیوله ایمانا و احتسابا په ایماني طاقت سره مکمل د ایمان او د خپل احتساب دې پرې کوو او خود د یقین سره د مضبوط ایمان سره دا نه چې سره پرېته دې کورې اچولې خوراک ته نه کوو نو د غیبت کوو دروغ دې ویل چغلي دې کوله حرام دې خوړل روژه دې حرام نیوله په حرام ماتوله دې دا ایمانه و احتسابا نه دی ایمانه و احتسابا دا دی چې تا روژه ونیوله په حلال ونیوله په حرامو دې ماته کړله او په دې دوران کې تا د څو د روژې دوران چې د ډیوریشن چې په دې کې تا دروغ نه وي تا کنځور نه کړل تا سپک نه ویل تا غیبت نه کړل تا چغلي نه کړله تا یو مسلمان ته عذاب نه رسو تا یو مسلمان ته دک او تکلیف نه رسو نو دا ایمان او احتساب دی تا پکې د الله رضا وکړه تا پکې پوره خپل عبادت وکړه تا پکې خپل پوره پنځه وخته لمونځ وکړو دا ایمان او احتساب دی نو څه وایي د هغې ثواب څه دی غفر له ما تقدم من ذنب مخکې څومره ګناهونه چې دا به داسې ختم شي لکه د مور نه چې پیدا شي په دغه ورځ باندې تېر شوي ګناهونه دې ټول الله پاک صفا کړي
دا خسته میاشت الله ورکړي ده نو روزه په کې نشي ایمان او اعتصابات نه نشي درو مو چغلی مې کوي غیبت مې کوي جنگ جګړه مې کوي بل مسلمان ته نقصان ورسوي د مسلمان حق مو کوي کوشش دا کوي چې بل مسلمان ته الله ته خیر ښېګڼه ورسي جبل کې کنټرول کې او بل خبره ده چې دا ځکه چې تاسو حسد وساتئ ځکه چې تاسو کینه وساتئ کله نه غره لري کې استغفار وایي بس ما بخل دی او بس باندې خو یو بخل په دې روزه کې نو الله مستا ټول ګناهونه معاف او بل یو عبادت پکې کوي کوشش تا کوي نوافل پکې نه کوي یو نفل دی هغه د صلات تسبیح جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او دا خپل تطوی حضرت عبد الله حضرت عباس رضی الله عنه دا د نبی اسلام مبارک ترو مبارک فرمایي نو ته چې دا یو عمل د تخیل دا یو عمل چې هغه وکړي استاد صبر ګناهونه دي کپټ دي ښکار دي کلوي دي کواړ دي که خطاان دي کړي که قصدن دي کړي که چې ته پټ دي کړي که ته ښکار دي کړي که تا ته یاد او که تا نه هېري ټول ګناهونه به دې خدای ښه کړي عباس ابن څه عمل دی نبی علیہ السلام بارک الله فرمایي څلور رکعات څلور رکعات نفل دي او چې کله نیت تړي نو سبحان رب اللهم چې دا غیر بس بنزل لسپره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بعد خلق بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله بس سوره چې ورسره وایا صلاه جاتي کمی کینو خدوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمات پنځل لسپره د سورۃ فاتحه نه مخکې بیا چې کله سورۃ فاتحه وایي بیا ورسره سورۃ وایي بیا هغې نه پس لسپره څو شو پنځه شپېرې شو بیا چې رکوع ته لاړ شي نو لسپېرې سبحان ربي العظیم نه پس لسپېرې بیا چې راپاڅې او ودرېږې سمع الله لمن حمده بیا لسپېرې بیا چې سجدې ته لاړ شي او سبحان ربي الاعلى درې پیرې وویل هغې نه پس بیا لسپېرې بیا چې راکښېنې د دوه سجدو منځ کې بیا لسپېرې بیا د سجدې ته لاړ شي بیا لسپېرې دېرش شپېرې لاندې شو او پنځه څلوېښت شپېرې په ولاړه باندې شو رکوع سره لس شپېرې په رکوع کې شو لس شپېرې په قیام کې شو قومه کې شو او پنځه شپېرې په قیام کې شو 45 شپېرې په ولاړه شو 30 شپېرې په سجده دواړو سجدو کې شو درمنځه دا 75 شپېرې شو څلور رکعاتو کې 300 کرته برابرې کېده دا نفل جوړول دي د صلات تسبیح وایي نبی علیہ السلام بارک فرمایي پټ کارا لوی واړه ټول ګناهونه به الله ورلي ټول ګناهونه به معاف شي او مبارک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې چا واسطه کې روزانه دي ضروري دي روزانه واسطه کې نه هفته کې یو ځل دي که هفته کې نه میاشت کې په خانه خالي او که میاشت کې نه په کال کې یو ځل په کار دی په دې باندې کې خامخا خالي او که په کار کې نه په عمر کې خالي مسلمان له پکار دي چې ځل وکړي هذا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک اس میں دوران کے دا تمہیں اور رکن کے دنہ ایر شو اس مثال پتہ ہوتا رکو کی لیوی اور ادھر دلی اور پولا رکھے سمع اللہ لمن حمدہ حدیث مخاطب شو کرنا اکثر اس کے سوچ زمان بل رکھی ربنا لك الحمد وسمت سرک سیدی للعلی نپاغا سجدہ کی بیا وصلت 20 پیری ہوا آغلس ستانه کې مخکې رکن کې پاتې شي اگر دویم رکن کې هغه قضا برابر کا نو چې ستا کم از کم 75 پیرې په رکعت کې تا نه مس نشي برابر شي تا نو دا بهترینه ښایسته ښکلې د رمضان مبارک میاشت موږ تاسو الله پاک راکړې او په ډېر ټیم پکې را سره وي
आसिम मल के दुकान ना रोजगार बंद है, कारोबार बंद है, दफ्तरों की छुट्टियां दी, कोरोना के नाश से मुंगो तासो न पकार दारा चल दे मुके ना फायदा वाखलो और पाए के दास किस्म नफल दागी फजीलत नबी अलैहि सलाम बारक बयान करे दी दास नफल नवाफिल बके को इबादत बके को तिलावत बके को कुरान ما نصر شهر رمضان الذي انزل فيه القران القران ورمضان خپل مس کې دا تعلق دی الله پاک دا قران پر رمضان مبارک میاشت کې نازل کړی دی د قران تلاوت پکې کړی د ګټې میاشت څومره چې پکې نه کې ګټلې شي دا یو لاس میاشت دی موږ سره دا شیطان ملګری او عبادت ته نه پریږي نو اوس هغه باندې زموږ تاسو وکړه شیطان اوس په چا باندې الزام لګوي دا یو لاس میاشت که څه ګناه را نه وشي یا زموږ مازن ته نه پریږي نو موږ زر شیطان بدنام کړه شیطان مخته تور شه یا شیطان نه موږ سزا کړ اوس په څه بدرامه ځکه پیغمبر صلی فرمایي چې بدین نه شي شیطانان الله پاک تړلې وي نو شیطان خبر او تړو نو بیا دې نه ولې نه کېږي چې استعمال لاسه بیا ولې الله نه فرمانه کوي عزت مندو اوس کو بدرامه کې شیطان نشي بدنامولو اوس په خپل راوسته اوس تا نفس ته استاد استیدا تکاهله تنا راسته تبت قسمته تبت نصیبه چې په داسې خیسته خپل میاش کې ته تلاوت وکې ته د قرآن ختم وکې ته پکې نوافل وکې ته پکې صلات تسبیح وکې ته پکې الله راضي وکې ته پکې خپل ګناهونه معافي الله نه غواړي ته پکې روزي ایمان او احتسابات ونی شي چې ته د یو ورځې څخه د ګناهونو الله پاک معاف الله دې زموږ استاد الله د رمضان مبارک میاشت کې د نیکو توفیق راکړي الله دې زموږ استاد روزي قبول کړي او الله دې زموږ استاد ډېر نیک اعمال توفیق راکړي او د ګناهونو دې زموږ استاد الله په خپل باندې اللهم صل على الهي علينا كل صاحب بحرمه سيد الابرار